بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو په دې کوارټ روډ باندې یو ډیر عجز کور ته راغلم. دلته یو عجز ښځې سره ناست یم. د دې وینا دا ده چې د دې خاوند وفات شوی دی. مشر زوی چې کوم دی هغه نشهي دی، هغه هم د دې سره نه وي. د دې سره دغه کور کې دغه واړه ماشومان دي چې هغه د سکار کولو قابل نه دي. دا په خپله وایي چې بیماره ښځه یم او داسې څوک وي چې لکه مطلب بلا شي خلک وي چې هغې سره پیسې وي، صدقه خیرات کوي. نو د دې مقصد دا دی که دې سره څوک امداد وکړي نو یو خو به دا خپل علاج سرته ورسوي، او بل دا واړه بچي چې کوم دي د دې به پې مطلب د 2 وخت روټۍ دې ته میلاویږي که یا د دې بچو له یا دې له څوک داسې سکار روزګار روان کړي یا وله څوک داسې امداد وکړي. د کرۍ په کور کې اوسېږي. دې سره به خبره کوو. بیبي ته د کوم ځای؟ زه د بشیرآباد یم. څو بچي دي؟ زما دغه 2 زامن دي، یو مې پوډري دی هغه غیبي. چېرته میاشت پس را پیدا شي چې څښا بوی نه تیزي، جامې څښئ راشي جامې بدلې کړي واپس وځي او بیا په میاشتو نه راځي. څومره وخت نه نشي کوي؟ یاره دا ده خو 11 کاله وشو. څو ورځې پس کور ته راځي؟ کله میاشت پس راشي، کله 3 ورځې. پیسې درکوي؟ نه سره خپله پیسې نه وي. او خاوند دې کله مړ شوی؟ هغې 4 کاله وشو. په څه مړ شوی و؟ هغه ټیټیک باندې. څه کار یې کوو؟ موچي و. هغه ټایم پورې د ټایم صحیح تېرېده؟ صحیح و، ګزاره مې کېده. خو اوس بس بیخي ګزاره مې نه کېږي او دا کور هم د کرۍ ډېر زیاته کرۍ ده او وګرځېدم خو بل ځای پیشکیانې غواړي او پیشکي ما سره نشته دی. څونه پیشکي غواړي؟ یاره داسې وایي څوک وایي 20 زره راکړه مات ګوډ کوري، څوک وایي 15 زره راکوي. بس ما سره نه زه ترې غلې را روانه شم. ته اوس دا کرۍ او د دې بچو د 2 وختو روټۍ څنګه پیدا کړې؟ نو بس بیا دا واړو ته دغه واچوم څادر غاړې ته او لوښی به له لاس کې ورکړم. نو بره کلي کې په مولا په بانه باندې تلکاري راټولئ چې زوپه راکوي الله مو بخه او بس خلک وله ورکړي، څوک ډوډۍ څوک تلکاري، رنګارنګ تلکاري چا څه پخ کړي چا څه پخ کړي وله ورکړي. بس هغه مونږ 2 ټیمه کوو، لږې پکې اوبه واچو هغه وخوټ کوو. بس هغه بیا سهار د غرمې م شي او د ماښام کرۍ څنګه ورکې؟ او کرۍ په دې ورکوم چې زه لاړه شم په رشکه راپسې راشي، هلته ماشومان دي پنکاران دي، د هغې بچي کلار ومه هغې راله د میاشتې د 4 زره 4.5 زره دا راکوي. او چې هغې نه وي بس بیا خواره زاره ناست یم، اوس نشته دی، دا د 3 میاشتو کرۍ را باندې جمع ده او بدې ته ناست یم. او کله بس چې دا څوک سړی تودې م راکړي د اوبو کې واچو مرچکي هر څه پې واچو او په اوري کې یې وخوټ کړو، بس هغه خورو. کله چې ستا واده مور پلار چا سره کوو هغه ټایم خو حالات صحیح وو که نه؟ هغه ټایم بس حالات صحیح، خو بس هغه د مشرانو کار ورکړي و نو موږ نه پوهېدو، بیخي په ساده وختو نه پوهېدو. چېرې د دې باوجود به ګینې داسې حالات به راځي. داسې ورځ راغلي چې تاسو څه نه خوړلي همداسې وده شوي؟ همداسې مو وده شوي وو، قهوه م پخ کړې ده پیکه او وده شوي وو او والله چې شپه کې راپاڅېدلي وو داسې نارو چې او بس ډوډۍ موډۍ سنو الله علم صبر و چې ووتمه او بس په ګوډه ووتم. هلته لښتي کې مې م چپله پرېوته، اوس مې یو چپله شته بله نشته، بازونه مې کول مې که الله د نامې یو روټۍ راله والی لږه ښوروا راکړه. یو سړی 10 روټۍ راله واخیستې او د بازار نه تلکاري راله واخیسته او 2 ټماټره 2 پیاز او 3 شنه مرچکي دی م راله واخیسته او ما ته وایي زه کور ته نه مې زه خو تللی نه شم. نو بیا په خرګاډۍ کې کېنولم تر کوره یې راوستم. اوسه پورې چې د سره چا ډېر امداد کړی دی څونه پیسې وې؟ نو چا خو بس امداد نه دی کړی ما سره او هېڅ هم امداد نشته. کوم دی چې وی ښه به وه که نه بیا به ما ته راغوستې. ستا به زندګي اوس په سر ټیکېږي چې تا سره څوک څه مدد وکړي؟ څه په دا مدد دې وکړي چې ما له دې لږې ډېرې پیسې راولېږي او ما کره ګوره شیشه نشته دی، دا پکې دی دننه مات ګوډ پکې دی، دې کور له تار ورکو هغې مونږ له راکړي. اوس هغې م چېرته تللي دي نشته، کله یې زړه ښي کله یې بدي، نه را کره شیشه شته نه پکې شته نه بیټري شته. او به دا مدد وکړئ چې ما سره لږ لاس امداد وکړئ، که د پیسو وي که د شیشې وي د بیټرۍ وي، داسې ما لرې کور له راوغیره سامان لږ والی. مخکې له دارې بارانونه راغل چې زه یو کور کې پیشکي ورکړم، کور ځان له ونیسم او لږ دا کټوۍ مټوۍ د اوړه موړه دا چیني مینې غوړي مړي دا راته لږ څوک واچوي. ستا د اواز خو په پېښور کې په پاکستان کې بهر خلک هم اوري که نه؟ هسې که داسې زړهسواندې خلک دنیا شته که څوک وایي چې زه تا سره امداد کوم نو چې د میاشتې تا سره څونه امداد کوي؟ بس چې د هغې څونه وس مطابق وي. بیا هم ستا د کور خرچه څانه ده؟ بس زما د کور خرچه که ګزاره کوي نو ګزاره م کېږي. څونه اندازتن پیسې وي چې دا خلک ستا خبرې اوري چې یاره که څوک داسې وي چې 1 کس 2 کس 15 کسان داسې راجمع شي او د میاشتې تا سره څه امداد کوي؟ ستا نمبر به زه دې ته ښیم چې د میاشتې مال 100 زره م راځي نو زما په
پکې کریم کېږي که یو 10,000 هم راځي زما علاج به هم پکې کېږي زما دا پوډریز وي علاج به هم پکې زموږ جامه کپړه به هم پکې کېږي داسې که څوک وایي چې دا سوی د علاج کې ورکو نو ورکې بس بالکل یې ورکوم داسې د خلکو خو چې واده وشي که نه او بچي وشي خواهشونه چې غټ کور وي بچي ښځې نو کې سبق وي دا ستاسو به مو زما هم دا خواهش دی دغه زوی مې کینولی و او استاد ورته ویل وي ورشه بسته نن نشته خرابه ده دا د نن بوټان خراب دي اخیره کې یې راوشړلو چې بیا 3 پیرې ورغم خو دی کېننولو دې په نشو څنګه راوړې به دا د ملګرو سره به ګرځېدو او بس زه به هغه وخت زما د خپه هم ټیک وه بس د ده په سوچ کې بیا زه لارۍ ووالمه د خپې نه کنډمه شوم په لښتي کې راپرېوته 18 ځینګړې خو په ما واوړېدې هغه وخت کې مونږ کږوله کې اوسېدو استاد نور بچي خو بار ګرځي دا له څوک په نشو نه دا خو به دا یو ماله تېرې او دا یو دا ورکو تېرې دا ما سره بېزي ما د لاسه نیسي چې کله مسنۍ که نه دا چې کوم مونږ سره ناست دی د ده څه نوم دی د ده افسان او د ده عمر څونه دی د ده عمر یاره 13-12 سال دی ته څه کار کوې لکه سروس کار کوم څه سروس کې دا لارې شینځي کم ځای کې چونګي کې نو چې یو لارې وینې څو پیسې وینځې نو څو پیسې درکړي خلک 3,500 200 داسې د ورځې څو پیسې ګټې 3,500 هم راکړي 200 هم راکړي کور ته وړې ټولې که نه ځان هم پکې سال د کور ته ورو ته خو به د دې مور اسره یې که نه ته خو به چېرته په نشو مشو نه راوړې نه جي نه بیا مې ورکوټی ماشوم د لاسه ونیسي نو داسې وځمه چې وځمه خدای دې کلي خلکو سره ښه وکړي که خرګاړې که څه ما پکې کښېني چې زه کوم ځای خیر غواړم هلته مې کوزه کړي پلار خویندې وروڼه دي چېرته خویندې وروڼه بس تا ته مې یو خور مې د مالداره ده موږ سره نه کوي ښه بد ستاسو جامې هم نشته کور هم ستاسو ګډوډ دی بس موږ تاسو سره ښه بد نه کوو او دوه وروڼه خپل خاندان کې چې څونه رشته داران څوک سره مدد کوي خپل خاندان کې شته ولې نشته څوک سره مدد کوي نه تپوس نه کوي نو مدد خو پرېږده نه تپوس هم نه کوي او ځل ډېر مونږ وږي نو مونږ رینګو کو خور ته ما وی مې چې لږ مونږ له سره ولیږي هغې راته لمبر بند کو او لمبر یې بند لمبر یې بند بس بیا دوی ته ما ویل مې زه اوس ته دا ستا اواز خلک اوري که نه دوی ته څه ویل غواړي چې ستا دا ویل غواړم چې ما سره دې مدد وکړي ما سره د بسترو بالښتونو مدد وکړي ما سره دې چې دی د پیسو مدد وکړي ما سره دې چې دی نو زما د علاج مدد وکړي زما د زوی د علاج مدد دونه به یم چې لکه په ګېډه خو به مړی یم علاج به مې هم کېږي لکه دا خواهش دې نشته چې بنګله مې دي وي او ګاډي مې او بچي مې ښځې نو کې سبا وروسته 2 وخته روټۍ راته ملي چې به دا ډوډۍ میلاویږي شکر دی چې دا بچي مې لږ په چېرته په عزت چېرته کار ته کښېني روزګار ته کښېني په دغه ماشوم باندې تعلیم وکړمه به دا مې ښایست دی نور زما څه داسې هسې بس ژوند خو بس تېر دی هسې ختمه شو په دې غریبۍ کې او بس د یو کور پیشکي راله راکړي راله مدد را سره د میاشتې کوي دونه بس داسې ما له څه وګورئ چې ما له د میاشتې څه راله دا چې تا کوم نمبر نه مونږ ته رابطه کړی و دا نمبر ورکو دا کولب وي دا ما دلته ایښی دی د زوی مې راکړی که زه دا واوره بیبي که نه ما خبره وره که زه دا یو نمبر په دې ویډیو کې ورکړم نو دا کولب وي چې څوک تا سره رابطه کوي دا کولو ویني دا لمبر دی دا کولو وي زویه او ما بچېرې دا کولو دا کو دا زما ته وشک دی دا مې حالات دي څو کټه دي کور کې دغه د 2 کټه دننه په ګوټ کې چې کټ دی دا د دې ښځې دی د دې کوټه تنګه ده مونږ کره ایښی 3 کټه زمونږ دي خلک د سره د علاقې خلک نه هغې خپله نه هغه وي مونږ سره خپله نشته تا سره به څه وکړو غریبي ده چې رښتیا خبره یې د خلکو د محله هم داسې ده دا خبره ده غریبي ده نو بس که چا سره دارو دغه یي څه وي یاره دا لوښي راله ووینځه زما دا زوی لاړ شي لوښي به لوینځي دونه تلکاري به له لوښي کې ورکړي بس پیسې مې چې څوک هم دلته چاله نه ورکوي ګرانو ملګرو تاسو د دې زنانه خبرې واورېدې داسې نه ده چې د ټول خلک بېوسه دي بالکل هم داسې نه ده د هر چا څه ناوسه وس کېږي د دنیا خلک وي چې هغې په ډیلی بیس باندې په ډېر داسې ځایونو کې غیر ضروري ځایونو کې ښه ډېرې پیسې لګوي نو که د دې دا زنانه چې کم ده د دې تپوس به الله پاک زمونږ او تاسو ټولو نه کوي که فرض کو مونږ داسې 5 کسان یو 10 کسان هم په دا زما دا ویډیو خو ډېر خلک به ګوري انشاءالله امید دی چې ډېر خلک به وګوري خو که یو 10 کسان هم په دې کې داسې را پیدا شي چې وایي چې مونږ به دې له د میاشتې 2000 یا 3000 که مونږ سوچ وکړو زمونږ ورکوټي ماشومان چې کم دي نو 800 روپۍ ورځ خوري نو که یو 10 کسان مونږ داسې را پیدا شو
چې یاره مطلب دا د مونږ به ویو چې د میاشتې به مونږ 3,000 روپۍ اچو او د دې زنانه دا نمبر زه تاسو سره شیر کوم تاسو ورسره رابطه هم کولی شئ بیا تاسو له ایزي پیسه خپل نمبر هم در کولی شي نو زه وایم که دا مطلب زما په د سوشل میډیا ته چې زه راغلی امکان نه زیات شو زما پهلنۍ ویډیو ده نو د دې ښځې خبرې خو تاسو واورېدې خو زما درته ډېر زیات سوال دی چې که 10 کسان دا ویډیوسونه ګوري او 10 کسان را یوځای شو د میاشتې 3,000 روپۍ را یوځای کوو نو زمونږ په هېڅ هم نه کېږي او د دې زنانه به پې د ټول کور خرچه کېږي نو امید لرم چې کوم مونږ ډېر خلک داسې دي څنګه بار وایم چې ډېرې زیاتې مستیانې کوي مونږ چې ګورو که نه نو دا که یو سړی وایي چې 3,000 زه د زنانه نشم ورکولی نو دا به ډېر بالکل دروغ ځکه وي چې دا دونه پیسې نه دي 100 روپۍ ورځ راځي نو 100 روپۍ ورځ که مونږ د زنانه سره مدد کوو د دې به پې ښه علاج هم کېږي دا وایي د دې به پې کور خرچه هم کېږي د کور کرۍ هم کېږي نو انشاءالله امید دی چې که زیات نه وي نو 10 کسان خو به دې سره رابطه وکړي